حضرت ابو هریره رضی الله عنه راغی مور ته وی مورې مسلمانه شه کنه دا ابو هریره رضی الله عنه دا د یمن اوسیدونکی دی او په اوم کال د هجرت باندې دی مسلمان شوی دی د مور نوم یې امیمه او خپل نوم په جاهلیت کې د عبدالشمس بیا ول نوم عبدالرحمن کېښود او دا د رسول الله مبارک د مدرسې طالب نو دی راغی پاک پیغمبر مبارک د مور له ورغی وی یا مور وی مسلمانه شه کنه رسول الله مبارک نوم یې ورته واغشي په هغه باندې ایمان راوړه خو چې مور ته دا خبره وکړه هغې د پاک پیغمبر مبارک په باره کې داسې سخت الفاظ استعمال کړل چې ابو هریره رضی الله عنه وی د برداشت الفاظ مینو مور د غږ نشي کولی چې د چمغړه تیره ونیسي ځکه رسول الله مبارک وی که مشرک پلار دله په جنگ په میدان کې مخې له راغی توره پې موچته وه غږ نشي کولی خو برداشت یې ونه که چې ښځه ما د رسول الله مبارک په باره کې د داسې لهجې استعمال کړه په جړا شو او د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی وی د الله رسوله د ابو هریره مور ته دعا وکړه چې الله یې مور مسلمانه کړي پاک پیغمبر مبارک لاس اوچت که یا الله د ابو هریره مور ته هدایت وکړه الله تی مسلمانه کړي د دواړو جهانو سردار مبارک له لاس راښکته کړی نه دی چې ابو هریره غر والې په منډه داسې په منډه باندې په تیزو باندې لاړ چې څه اندازې نشته زوس ګورم چې زه به کور ته په منډه باندې رسم او که زما د پیغمبر دعا به زمانه مخکې کیږي چې کله دروازې له ورسېد دروازه بنده دروازې وډبوله مور یې د پیزار کشار اورېدل ابو هریره دقه هلته ودرېږه لږ ساعت صبر وکړه مور او دشت شلپار آواز اورید لکه چې مور یې لامبي د اوبو د شلپار آواز یې اورید مور یې کمیس واچو جامې یې واچولې او د تلوار یې لوپټه پرېښوده دروازې له راله او چې راله وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اقا سات مسلمانه شوه ابو هریره ډیر زیات وجړل وی ما خو وی چې زه به کور ته په منډه کې په تلوار ورسېږم خو د رسول الله مبارک دعا رانه مخکې شوه د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی او قصه یې ورته وکړه پاک او جړلې د خوشحالۍ نه رسول الله مبارک خوشحاله شو وی مور د ښې خبرې وکړې دا زموږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک معجزه وی یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک د ده نه 15,304 او یا احادیث نقل دي حالان کې په اووم کال د هجرت دی مسلمان شوی دی نو رسول الله مبارک سره خو دومره وخت نه دی تیر کړی احادیث ته زیات نقل دي نو خلکو به اعتراض کو نو ده به یو خبره کوله وی زما د مکې مکرمې چې کوم وروڼو مهاجرین دي هغوی به تجارت کو د مدینې منورې چې کوم زما وروڼې صحابه دي هغوی به خپلې زمیندارۍ کولې او زما څو ښځه مې نه وه بچي مې نه خو چې خېټه به مې مړه وه رسول الله مبارک سره به ناست وم احادیث به مې زده کول او یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک وی چې څوک به صادر وغوړی زه څه کلمات پکې چوپ کم او ځان پورې پیوس کی یو حرف بم تیر نشي وی یو صادر مې وغوړوي بل را سره نو وی رسول الله مبارک څه الفاظ وی په هغې کې چوپ کړل د غیب و د خزانې نه یې داسې سره واغېشتل پکې ور واچول وی ما ته وی چې دا سینې پورې وجنګوه وی سینې پورې مې هغه صادر وجنګوه وی قسم په الله که د هغې نه پس یو حرف ما نیر شوي یو حرف رانه د هغې نه پس نه دیر شوي دا زموږ د ښکلي پاک پیغمبر مبارک معجزه نو ابو هریره رضی الله عنه د دواړو جهانو سردار مبارک له راغی 20 کجورې ورله 21 کجورې راوړې 21 وی د الله رسوله په دې کې خو لکه د برعت و برکت دعا راته وکړه که نه پاک پیغمبر مبارک ورته وی ښه هغه 21 کجورې ته یې واغېشتې او په لاسونو کې رسول الله مبارک وویلې او د برکت دعا یې ورته وکړه وی ابو هریره دا په توشدان کې ور واچوه او چې کلم اوږې کېږي او ستا اجتې لاس ورمنډه کجورې ته خوره راولټه کوې مه سنډې بیا نه ده ورته وی ډېره ښه ده
هغې ځان پورې توشدانو تړو کجورې پکې ور واچولې چې اوږه کېده به لاس پې ور دننه کو موټې به یې روښه کجورې به یې خوړې چې اوږه کېده به لاس پې ور دننه کو کجورې به یې خوړې 21 کجورې دي اوس د رسول الله مبارک لاس ورسره جنګېدلی دی د رسول الله مبارک معجزه ده ختمیږي نه د رسول الله مبارک چې څومره زندگی و په هغې وخت کې ته خوراک وکړه ختمې نه شوې د هغې نه پس ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو د هغه په وخت کې ته خوراک کو خو کجورې ختمې شوې نه دي عمر فاروق رضی الله عنه بادشاه شو لس نیم کال حکومت یې کړی دی او ده به ته خوراک کو خو ختمې شوې نه دي او وی په وثقونو مې ته خیرات کړی دی یو وثق رونو دا 80 سواعه دی او یو سواع دا 3.5 کیلو دی نو یو وثق زما په اندازه تقریبا دا صدپاسه 200 کیلو شو نو سرپاسه پوخ سلور منه شو یو وثق او وی بلا وثقه مې ته خیرات کړی دی صدقه کړی دی په منونو مې ته خیرات کړی دی او کجورې خلاصېږي نه کله چې عثمان رضی الله عنه بادشاهي وه د هغې نه به یې خوراک کو کجورې نه ختمېدی چې عثمان رضی الله عنه شهید شو وی په ما 2 غمه رالل یو د عثمان رضی الله عنه د شهادت او بل رانه هغه توشدان رانه چته پرېوته زه خو د مزدورۍ نه خلاصوم زه خو د خوارۍ نه خلاصوم بس موټې به مې ورښکته کو د هغې نه به مې خوراک کو نو دا زمونږ د ښکلې پاک پیغمبر ورخشته معجزه